په کدا ورځ تیر شو شپه راغله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فراش لراغه خپل بستر لراغه ابي بن انصاري او داغه بیبي پاس چت وخته چې کله دروازه ځم په بند کړه ابي بن انصاري د خپل خزل ویل چې واخوار شي تاسو شل منغو کی دا غړي غلط کار منغو کاږي ورته ولی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دلان دي او موږ دې پورته یو او موږ دې مزل کوو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جسد دلان دي دا خو قطن کې دی نشي د وحي او د پیغمبر پر مابین کې موږ مانع جوړیږو موږ خو په دې وخت د حلاکت په دې کند باندې ورغورځي هغه دلان دي موږ دې پاس هغه دلان دي پروت موږ دې پاس ګرځو په کدا چې خځه او خاوند خپل مابین کې دواړو لې په مانته وکړه او نه پوهې چې وسو کی څو تر دې پوري چې دې دواړو د زړه بالکل د اطمینان او سکون والا کېدل نه په اخر فیصله په دې باندې وکړه چې په دې پاسه کې دیوال کوم غاړه ده دې پوري تم جوخته ودرېګه زبم جوخته ودرېګم تر څو پر اسمن قدمونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په دې سر مبارک باندې رانه شي په دې ډډ باندې تل غاړه باندې تل تر دې پوري چې کله سبا شو ابي بن انصاري ویلي یا رسول الله بیګا د شپې خو زمونږ بالکل د وسترګه مودنه شوله نزود شم ام ایوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته د سوجنه یا ابا ایوب انصاری په کسدا ورته ویل یا رسول الله ویته لاندې وی او زه پاسم کله چې به من حرکت کوو من ځان سره دا محسوسه ولا چې د کور دوړي هغه د محمد رسول الله په مخ باندې را پریوزي او په دې وخت کې منګه برش پتی رو تلاندې دا خو زموږ عقل بالکل نه مني رسول الله صلی الله علیه وسلم ابي بن انصاری ویلي وحوین عليك يا ابا ایوب یا ابا ایوب انصاری لزر نرمي کوا منګه باندې نرمي وکا زما خو کدا چې په دلان دي چې اوسېګم دغه وجدا چې زما ملمانه ډیر زی راځي کچیر ته پاس اوسېګم پاس تاسو لم تکلیف دی مالم تکلیف دی ملمنو لم تکلیف دی ابي بن سوري ورته لبیک یا رسول الله سا خبره مو منله په شکل د اشپشوا وی پی کدا چې سبب بل شپ راځي د ابي بن سوري په کور کې او چاټي دا هغه ماتيږي وی په دې وخت کې دوه د خې سره بل اکشن او سوا دی وی شړې نه چې هغه به دواړو په سامان راته اوله دواړو تادي وکړه دغه شړې را واخصله او د اوبې په راته وکړي مقصد پکې دا چې بوخا چې تونم بدی چې تونه نو چې لنټري تر څو پورې د کجوري پانی پاغه باندې شولې شوی دي اسینا کم ساس کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاله پریوزي هغه له ضرر ونه رسیږي د صحابه دومره اوچت وقار دومره اوچت عظمت د رسول الله په ځړ کې لرو حتی تر دې پورې چې کله به دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه ټک ټک کوله بالازافیر په دینو کارو باندې والا شغله ضرر